بس دې کنا رزق نه غواړو لنګ کې بوسیږو امن غواړو. السلام علیکم کتونکو ولی الله میری ما یو ویډیو مې وکړو او د یو ورور فریاد مې واورېدو. ډېر زیات خفه شوم او زما زړه ته ډېر زیات تکلیف ورسېدو. تاسو هم دا ویډیو را سره وګورئ. د ویډیو کتونه بعد زه خپل پیغام تاسو سره شریک کوم. ولنه دا ویډیو وګورئ. بس دې کنا رزق نه غواړو لنګ کې بوسیږو امن غواړو. یا پښتنو بس دې یا زما پښتنو ګلالو بس دې کنا لاشونه به د کمې خښو یار کینئ خبرو کوي ویسونه غواړي چې دله درکو لاشونه بس دې کنا. زه یو ویل ایجوکیټډ یم ما ډېر مذهبونه سټډي کړي والله یو مذهب هم دا تعلیم نه ښیي که نه. په نورو مذهبونو کې د بوټي د شین بوټي چې دی د هغې کټ کول هم جرم دی یار. بس دی راپاڅئ یا د جوماتونو امامانو د ګل شانتې ورور یې رانه مړ کړی دی که نه چې یادېږي مې یا زما د اواز ورسوئ ټولې دنیا ته چې څونه بهر هېوادونه دي یار هغوی ته اواز ورسوئ. بس دی که نه مړې کړو که نه یا پښتنو په فیسبوک به د کمې فیسبوک یې کوئ او د کمې به اوازونه وباسئ چې پلانکې شهید شو د کمې به لاشونه غږوئ. بس دی که نه داسې درد یې راکړی دی انشاءالله قطره قطره به شمه خو د دې پښتنو د بچاو دپاره به اواز نور کوم. دا زما ګلالي دي دا څونه پولیس چې دي دا زما ګلالي دي دا زما حفاظت کوي یار. تا په جومات کې پسه مړه کړل بس دی که نه حساب ده سره نور. تاسو دا ویډیو کته دې کې دا ورور وایي چې مونږ له روټۍ نه ده پکار مونږ له صرف او صرف امن پکار دی مونږه امن غواړو. او دا هم وایي چې او دا حقیقت خبر هم ده په دنیا په یو مذهب کې هم نشته چې ته بې قصوره یو کس ووژني بلکې دا هم ده چې ته یو بوټی هم بې وجه نشي کټ کولی. هلته دا هم یو غټ ګناه ده. دا صرف د دې یو ورور فریاد نه دی دا زمونږ ټولو پښتنو د هر پښتون بچي او د هر پښتون ځوان دغه فریاد او دغه مطالبه ده چې مونږ له امن پکار دی. مونږه ژوند کول غواړو مونږ خپل مدرسه آبادول غواړو مونږ خپل جومات آبادول غواړو مونږ خپل سکول مونږ خپل کالج یونیورسټي آبادول غواړو. مونږ غواړو چې زمونږ په خاوره باندې امن وي مونږ تعلیم حاصل کو مونږ خپل د دین خدمت وکړو مونږ خپل د قوم خدمت وکړو. او بله خبره د ریاست ذمہداري ده چې خپل عوامو له تحفظ ورکړي ولې چې د یو ریاست چې دی د عوامو پلار ومي او مور ومي. دا د ریاست یو غټه ذمہداري ده چې خپل عوامو له تحفظ ورکړي. پکار دی مونږ پښتانه راپاسو په سوشل میډیا ترو دغه یو مطالبه وکړو دغه یو فریاد وکړو چې مونږ له امن پکار دی. پکار دی چې مونږ پښتانه راپاسو په هر پلیټ فارم باندې په سوشل میډیا باندې په هر جلسه کې په هر ځای کې کم ځای کې چې مونږ کینو راپاسو هلته دغه یو مطالبه وکړو چې مونږ له صرف او صرف امن پکار دی. مونږ امن غواړو مونږ ژوند کول غواړو. که حالات دغه سي نو هیڅوک به هم خپل بچې کالج یونیورسټي مدرسې سکول او جومات ته به نه لیږي او موږ به دغسې په تیاره کې به پاتې شو. دغه زما یو شارټ شانټي پیغام لازم خپل ملګرو سره شیر کړئ چې زما دا پیغام د هر پښتون بچي د هر پښتون ځوان ته ورسیږي. والسلام.